موټرسایکل باندې کسان رالل او په دې باندې موټرسایکل باندې شاته کم کس ناست و هغې په دې باندې ډزې وکړې په هغې کې دا زنانه زخمي وه هغه زنانه ورته بیا وی چې نن به دا پیسې در کوم سبا به در کوم په دغه ورځ هم دا دغه زنانه پسې تلې وه خپل 18 لک روپو غوښتوله ګرانو ملګرو د پشتخرې تاڼې په حدود کې یو ډېره زیاته دردناکه واقع شوې ده یو زنانه ده هغه په رکشه کې روانه وه موټرسایکل سورو پې ډزې کړې دي دا زخمي وه بیا یو ورځ پس دا وفات شوه دې کیس کې پولیس یو ملزم هم نیولی دی د واقعي ټول تفصیل څه داسې دی چې دا دې زنانه نوم دی رخسانه دا د فرهاد خان لور ده او دا په ابدار کې اوسیږي دې یو ورځ پهله په زخمي حالت کې رپورټ درج کړی و چې یاره دا د کیستونو کار کوي مطلب دا کیستونه چې خلک کورګونو کې اچي پیسې را جمع کوي بیا په یو ځای کیستو چې دغه کیستونو کار کوي دا وی روزانه دا مطلب مختلف خلکو سره دې کیستونه وي نو دا ګرځي نو بل ورځ هم دا په رکشه کې رووته رکشې ډرایور چې کوم دی ویلي چې د دې ګاونډي دی دا اکثر هم دې رکشې ډرایور سره ځي دا وی دا دغه کیستونو د پیسو سلسله کې رنګ روډ ته تللی وه هلته زنانه سره څه پیسې وې کله دا وی چې هغه زنانه کور ته دا ورغله نو ای ورته وی چې یاره د هغې رور په کور کې نشته او د 2 بجو نه پس ته راشه دا وی زه په دغه رکشې کې واپس را روانه شوم او کور طرف ته را روان وم دا وایي چې د پشتخره کې دغه پی اف یو ټرن ته کله دوی د رکشه راورسېده نو دې دوران کې په موټرسایکل باندې کسان رالل او په دې باندې موټرسایکل باندې شاته کم کس ناست و هغې په دې باندې ډزې وکړې په هغې کې دا زنانه زخمي وه بیا دا یو ورځ نیمه په هسپتال کې زیر علاج وه خو بیا دا وفات شوه کله چې بیا پولیس کم رپورټ درج کړی دی هغې کې دا دي چې کله دې ته د دې د وفات کېدو اطلاع میلاو شو نو دا د دې کور ته ورغلل پولیس بیا د دې مقتولي جینۍ رور دی واجد هغې پولیس ته ویل چې یاره او د دې خور به د کیستونو کار کو دې د کمې زنانه چې دې ذکر کړی چې دا ورپسې رنګ روډ ته تللی وه وایي دغه زنانه له دې 18 لک روپۍ ورکړې وې او دغه زنانه ورته بیا وی چې نن به دا پیسې در کوم سبا به در کوم په دغه ورځ هم دا دغه زنانه پسې تللی وه خپل 18 لک روپو غوښتوله او هغې ورته ویلي چې بیا وروستو راشه اوس مې رونه په کور کې نشته وایي دا د هغه ځای نه چې واپس راتله نو هم د دغې زنانه رور باندې دې دعوه کړې ده وایي هغه بیا دا ویشتې ده دا زخمي وه بیا وفات شوه پولیس نه ما کله تپوس وکړو چې وجه څه وه چې د دې ملزم دغه زنانه ویشتې ده نو پولیس وایي چې دا کومه زنانه مړه ده دې بلې زنانه له 18 لک روپۍ ورکړې وې او بیا چې کله دې پیسې غوښتې نو هغې نه ورکولې او په هغې وجه باندې بیا دا رورې وایي چې قتل شوې ده پولیس وایي بیا دې کاروایي کړې ده دا کم ملزم باندې چې دې دعوه کړې ده نو هغه دغه خلاف پهله اقدام قتل اف آی آر او بیا پکې اوس چې مړه شو نو 302 شامله شوه ای پولیس وایي دغه ملزم دی نیولی دی او د هغه نه تفتیش روان دی خو ابتدایي چې کوم تفتیش شوی دی نو د پولیس وینا دا ده چې دا ملزم وایي چې یاره د دې واقعي نه دی خبر او پیسو لین دین کېدای شي چې خور سره د پیسو نه هم دی نه دی خبر پولیس وایي د دې ملزم نه مزید تفتیش روان دی دې کیس کې که مزید بیا څه اپډیټس راتلل نو زه به تاسو سره شیر کوم خو څنګه چې ما تاسو ته وایي چې دا کومه ښځه مړه ده نو دې به د کیستونو کار کول معلوم کسانو وجلې دی او کله چې وجلې دی بیا د سر د تن نه جدا کړی دی خو په دې خوشحالۍ کې چېرې نوروز له رشته کوي واده به کوي اچانک د هغه د مرګ نه چې کله دې خبر شو دوی وایي چې دې کور کې ډېر زیات خفګان دی حسن خیلو تاڼې په حدود کې یو ډېره زیاته دردناکه واقع شوې ده 15 ورځې پهله یو ځوان زلمی الګ دی دا د کور نه راوتی او بیا لاپته شوی و بېګا د لاش میلو شوی دی دا نامعلوم کسانو وجلې دی او کله چې وجلې دی بیا د سر د تن نه جدا کړی دی او دغلته یو ځنګل نما ځای دی هغې کې یو خشک کوي دی په هغې کې غورځولی دی پولیس چې کوم دی د نامعلوم کسانو خلاف اف آی آر درج کړی دی حسن خیلو تاڼې کې چې کوم اف آی آر درج شوی دی د هغې مطابق د سی ان ډبلیو یو ریټایر سړی دی راجا حسن دا د اشوخیلو دی دا رپورټ درج کړی دی او پولیس ته ویلي دي چې یاره د 10 زوی دی 25 سال عمر دی نوروز ده به په کراچۍ کې پټرول پمپ کې محنت مزدوري کوله سموده مخکې کلي ته راغلی او نن 15 ورځې پهله د نوروز پلار ته وایي چې یاره زه راځم دغه پټو کې ملګري دی سره مې څه کار دی او هلته ځم دی وایي چې کله د نوروز ووتو بیا ماښام ماسخوتنه پورې رانلو نو دوی سره فکر شو چې نوروز چېرته لاړو دوی بیا د نوروز تلاش چې شروع کړی دی نوروز موبایل هم بند او ټولو ملګرو وایي چې یاره هغې خو د نوروز نه دی خبر بیا دی مختلف د پلار سره ما چې اوس خبرې وکړې وایي چې یاره مختلف ځایونو کې هغه ته او د دې خپل زوی ته پوسونه به یې کول پولیس له هم تللی خو هېڅ پته د نه لګېده کله چې 15 ورځې تېرې شوې د پلار یې وایي پرون دته اطلاع میلاو شوه چې یاره دغلته د حسن خیلو کې داسې یو ځنګل نما شانتې ځای دی او هلته یو خشک علاقه ده د پلار یې وایي ما ته اطلاع میلاو شوه چې یاره دغه نوروز خو نامعلوم کسانو وجلی دی
ډېر په بې دردۍ سره یې وجلې دی او د ده سر چې کوم دی هغه هم د دې تن نه جدا کړی دی او دغلته یو خشک کوي دی په هغې کې دا غورځولی دی. دا پلار یې وایي چې کله زه لاړم د خلکو سره چې ویې کتل نو یو هلته نوروز چا نامعلوم کسانو وجلی و همدغسې ول لاش پروت و سر ته جدا و ورسره پروت و. د بیا پولیس ته اطلاع کړی ده، پولیس راغلی دي لاش اوچت کړی دی پوسټ مارټم دپاره یې مردهخانې ته لیږلی دی. پولیس دې کیس کې د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی او د ساینسي خطوط باندې چې کوم دی هغې د دې کیس تفتیش شروع کړی دی چې یاره ملزمان پته ولګي. د دې کس د مقتول د پلار سره چې کله ما خبرو کم چې مودی دی نو هغه وایي هغه زه وایي د سی ان ډبلیو نه ریټایر یم وی په دغه ورځ باندې مزه ښار ته تللی وم او چې رالم نو د زوی سره مې خالي په دروازه کې دومره ملاقات وشي چې ما ورته چېرته ځې وایي هغه راته وایي چې ملګرو له ځم او بیا غیب دی. هغه نه چې ما مزید معلومات وکړل نو هغه وایي نوروز ډېره موده په کراچۍ کې تېرې کړې وه او هلته په یو پېټرول پمپ کې ملازم و. څه میاشتې پهله دې کور ته راغلی او ماما ورپسې راغل په دغه دې نه یو ورځ پهله م ورپسې ماما راغلی چې ځو کراچۍ ته واپس ته کار له خپل لاړ شي. نوروز ورته وایي چې را روان چې کمپیوټر دی په دې باندې به ځو او بس وی هغې نه پس دا یو واقعه شوه. هغه وایي چې یاره د نوروز واده شوی نه خو دا مور او پلار یې لګیا و چې دوی ورله رشته کته او هغې دوی خو په دې خوشحالۍ کې و چې یاره نوروز له به رشته کوي واده به کوي. اچانک د هغه د مرګ نه چې کله دوی خبر شو نو دوی وایي چې دې کور کې ډېر زیات خفګان دی خو پولیس وایي چې هغې په دې کیس کې تفتیش شروع کړی دی او پولیس وایي چې ډېر زر به پته ولګي چې یاره د نوروز په قتل کې څوک ملوث دي. نو الله دې وکړي چې دا پته ولګي ځکه چې دا ډېر ځوان زلمی هلک و دا پلار یې وایي چې د نور هم دوه زامن دي د درېیم نمبر زوی